أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. د سورة روم پسې سورة لقمان دے مکی سورت دے مکے کې نازل شوه دی. د دې صورت د مخ کې سره په ډیر وجوه سره ربط دی. اوله وجه دا چې سوره عنکبوت کې ترغیب و جهاد و دعوت تا، نو سوره روم کې د هغې نتیجه بیان کړه په نصرت او انقلاب سره. نو اوس په دې صورت کې د هغې جهاد طریقه بیانوي په واقعه د لقمان سره چې په دې طریقې جهاد وکړی شي نو نصرت الهی به هله حاصلېږي. یعنی لقمان دعوت شروع کړی دی د رد د شرک نه، ټول نه مخکې رد د شرک یې کړی دی. دارنګه هغه دعوت د عقیده او د اعمالو او د اخلاقو کړي دي او دا کامل دین دی. او دارنګه هغه شروع کړي د قریب نه، یعنی زوی ته نصیحت کول شروع کړي دي. دویمه وجه دا ده چې سوره روم کې د هغه بادشاهانو ذکر کړي وو چې د هغوی مجاهده صرف د دنیا د پاره وه او د هغوی دینی امراضو باندې رد وکړو. نو په دې صورت کې
د یو غلام حبشي مسکین مجاهده دینی ذکر کوي او د هغې مدح کوي چې دی خاوند د حکمت و، یعنی دی ډېر زیات عقلمند انسان و. درېیمه وجه دا ده چې مخکې اثبات ته توحید صرف په عقلي دلیلونو سره کړی و په سوره روم کې، نو په دې صورت کې دلیل نقلی د یو حکیم نه راوړي. اشاره ده چې توحید صرف د پیغمبرانو مسله نه ده، بلکې هر عقلمند دې مسلې باندې پوهیږي، یعنی حکمت عقلیه سره هم موافق ده. دعوه د دې صورت اثبات د توحید د په دلیل نقلی سره او سره د عقلی دلیلونو تفصیلیونه او ماخذ د دعوی چې دی هغه په آیت نمبر 12 کې دی. رد دی په درې قسمه شرکونو باندې: شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا. دا صورت تقسیم د دو بابونو ده. اول باب تر آیت نمبر 19 پورې دی، په دې کې ټول نمخ کې ترغیب ورکوي قرآن پاک طرف ته په ذکر د څلورو صفاتو د قرآن. څلور صفتونه د قرآن ذکر کړي دي او څلور صفتونه د قرآن والو ذکر کړي دي 15 آیاته پورې. بیا زورنه د منکرانو باندې چې څوک د قرآن نه انکار کوي، په شپږو قباحتونو د هغوی سره شپږ قباحتونه بیانوي سره د تخویف او بشارت نه. بیا یو دلیل عقلی تفصیلی ذکر دی، بیا دلیل نقلی دی د لقمان نه، د هغې فایدو دپاره کوم چې مخکې بیان کړی شوي دي. نو الف لام میم دا د مقطعاتو نه دی دپاره د ظاهرولو د اعجاز د قرآن، چې د قرآن اعجاز ظاهر شي. دا ورپسې دویم دریم څلورم آیت کې قرآن طرف ته ترغیب ورکوي څلورو صفتونو د قرآن سره چې کتاب دی، حکیم، هدن، رحمت. څلور صفتونه د اهل قرآن ورکوي، د قرآن والو څلور صفتونه ذکر کوي او دغه صفتونه آثار دي د صداقت د قرآن. لفظ الحکیم کې اشاره ده چې قرآن کریم د حکمتونو نه ډک کتاب دی. د دې وجه نه د دې مقصد سره حکیمانو هم موافقت کړی دی، یعنی عقلمندو خلکو موافقت کړی دی. المحسنین هغه چاته وایي چې د هغې عقیده او عمل مشتملي په حسن شرعي سره، یعنی توحید، اخلاص، اتباع د سنت، دا د هغوی په عمل کې موجود دي. خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کې ویلی دي چې دا هغه کسان دي چې نه کوي داسې کار چې منافي د ایمان سره او نه غافل کیږي د آخرت د یاداشت نه. د سترګې د رب برابر هم هغو باندې غفلت نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله رب العزت د دې په مراد باندې خپو ده تلک آیات الکتاب، دا تمهید مع ترغیب الی القرآن، تمهید هم ده او ترغیب هم ده. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه د داسې کتاب دی چې د حکمتونو نه ډک دی، حکمتونو نه ډک دی. هدی و رحمت للمحسنین، ہدایت دے اور رحمت دے دپار دا خیستہ کار کونکو. محسنین معنی مفسرین کی الذین یعملون الحسنات، دا آغا خلق دے چې څوک خیستہ عملونه کوي، عملونه هم خیستہ کوي، نیت هم خیستہ دے، عقیده هم برابر ده، عقیده هم سما ده. دا درې واړه خبرې ضروری دي.
پس ته عمل خیسته کیږي. که عقیده سمني عمل څومره چې خیسته دا بیکاره دی. داسې عمل لپاره الله رب العزت فرمایي قیامت پر ورځ باندې عزت وزن نه مقرر فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اوس د مشرکانو هیڅ خیسته عمل چې دی د هغې هیڅ قدر و قیمت نشته دی، هغه ضایع دی او برباد دی. خپل پیغمبر ته الله پاک ویلی دی چې زما پیغمبره لئن اشرکتا که چېرې تا ما سره شرک وکړو، تا څوک شریک که ما سره، لیحبطن عملک ستا عملونه به برباد شي. او دارنګې قرآن پاک بل ځای کې هم د ډېرو انبیاو تقریبا د 11 انبیاو ذکر کولو نه پس ته فرمایل ولو اشرکو که چېرې دوی شرک وکړي که نه لحبط عنهم ما کانوا یعملون، د دوی عملونه به برباد شي. دارنګې اخلاص هم شرط دی والا، ځکه که اخلاص نی یعنی خالص رضای الهی مقصد نی د خیسته عمل نه، نو هغه عمل هم برباد دی. څه نور څه مقصد دی؟ عمل خیسته دی لیکن مقصد یې څه نور څه دی؟ خلکو د خولي مقصد دی، ریاکاری، یا څه دنیای مقصد دی چې زه دې منې دنیا حاصل کړم، یا څه بل څه مقصد دی چې خلک زما قدر وکړي، د دنیا قدر ماته نصیب شي. نو دا اخلاص نه دی. نو دې سره ښایسته عمل چې دی که نه د هغې فایده هغې له نه میلاوي. نو هدی و رحمتا للمحسنین، دا کتاب هدایت دی او رحمت دی للمحسنین دپاره دا ښایسته کار کوونکو، یعنی هغه خلق چې د هغوی عقیده هم برابر وي او نیت هم سم وي او اتباع د پیغمبر وي او یعملون الحسنات عمل کوي بیا ښایسته. او ښایسته عمل دی ته وایي چې دومره انهماک سره الله دپاره عمل کوي کأنک تراه، لکه چې تا هغې له ګورې، او که ته نه ګورې فانه یراک، هغه بیا تا له ګوري. نو دا خیال خو کوه چې هغه تا له ګوري. دا حسن پیدا کوي عمل کې. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. دی قرآن والو اول صفت محسنین ذکر کا، دویم صفت یقیمون الصلاة دا ذکر کا، دریم صفت یؤتون الزکاة دا ذکر کا، او څلورم صفت چې آخرت من یقین کی. الذین یقیمون الصلاة دا خلق دے یقیمون الصلاة چې قائموي موز، ویؤتون الزکاة ورکوي زکات. نو دی مکی صورت کې د زکات خبره څنګه راغله؟ نو علما لیکي دا ان الزکاة ایجابها کان بمکه، د دې وجوب چې راغلی و یعنی دا چې ضروري شوی نو دا مکې کې فرض شوی دا زکات. او بیا وتقدیر الانصاب، د دې هغه کوم چې نصابونه دي هغه هو الذي كان بالمدینه، هغه بیا مدینه کې هغه نصابونو تقسیم چې شوی او حکم چې راغلی هغه په مدینه کې راغلی، وجوب په مکې کې شوی دی. ویؤتون الزکاة ورکوي زکات وهم بالآخرة هم یوقنون، او دوی په آخرت باندې یقین لري. اولئک علی هدی من ربهم، د دغه صفتونو والا دا پاسه څلور صفتونه چې کوم ذکر شوي دي د دغه صفتونو والا علی هدی من ربهم په هدایت باندې دي د طرف د رب د دوینا. واولئک هم المفلحون، دا کسان خاص دي، دوی کامیاب دي، دوی کامیاب دي. دا خسر د پاره دی، مطلب دا دی چې دین علاوه بل څوک کامیاب شته یې نه سره نه. چا کې چې دا صفتونه نو دا به کامیابي، دین علاوه بل سړی نشي کېدی چې هغه کامیاب شي. سوره بقره کې هم الذین یقیمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نو فرمایل اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق په هدایت باندې دی خپل د رب د طرفنا. اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق دغه صفاتونو والا، اولئک اسم اشاره ده، دا پاسه دي صفاتونو والا. علی هدى من ربهم، دوی هدایت باندې دي ته طرف د رب د دوینا. څوک داونه وای چې دا ویل شل چې هدایت باندې دي، نو دا مفلحون سره ذکر کاو، ځکه چې هدایت باندې دی خپل د رب د طرفه نه، نو په خپله پته ولګېده چې دا کامیاب دي، دا خو تحصیل حاصل دی. نو اولئک علی هدى من ربهم فی الدنیا، دغه خلق دی په هدایت باندې خپل د رب د طرفه نه په دنیا کې. و اولئک هم المفلحون فی الاخره، دغه خلق کامیاب دی په آخرت کې. ځکه چې دنیا کې کامیاب خلق هغه دی، یعنی کامیاب هغې ته وایي چا څخه حکومتونه وي او وزارتونه وي او بادشاهي وي او دارنګې مال دولت ورڅخه ډېر زیات وي، نو دا ضروري نه ده چې دا به مؤمنانو څخه وي. البته استقامت علی الدین دا به الله رب العزت دوی ته نصیب کوي په دنیا کې، او دارنګې د دوی د زړه چې دی که نه دا اطمینان قلب دا به الله رب العزت دوی ته نصیب کوي. او پوره کامیابی چې ده که نه هغه د آخرت کامیابی هغه الله رب العزت دوی له به ورکوي. اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق په هدایت باندې دی من ربهم د طرف د رب خپل نه په دنیا کې. و اولئک هم المفلحون فی الاخره، او دغه خلق کامیاب پوره کامیاب دی په آخرت کې. اوس یو بدبخت دی هغې وي هغه به لاړ بار اپل تبه نو واپس راغی وي دا پیغمبر تاسو ته وایي چې زه قرآن اورم پرېږده سړی قرآن کې څه شی دی وي راځئ زه تاسو ته وي قصې اورم د مخکنو خلکو د پهلوانانو د هغې خلکو قصې ما اپل نه راوړدي وي هغه اورئ مانه وي. نو دا آیت راکوز شو ومن الناس من یشتری لهو الحدیث. لیکن دا خبره خو مې هسې چلته چلته وکړه، د دې ضرورت نشته دی، ځکه چې د قرآن احکام چې دي قرآن آیتونه چې دي هغې دپاره شان نزول دا ضروري دی. پس منظر بیانول بعض آیتونو پس منظر ډېر ضروري دی، ځکه چې بغیر د هغې نه هغه حل کېږي نه، او نور سړی دې باندې به لګي نه، ځکه چې شیطان بیا نری غوندې ټک ورکوي چې دا خو به چېرته د هغې په بارې کې ویلي، نو موږ ته خو نه دي ویلي. ومن الناس، بعض د خلقنا من یشتری لهو الحدیث، دا زجر او تخویف دی مخالفینو د قرآن ته چې راځئ وایي قرآن سره څه کوئ، زه تاسو ته قصې اورم وایي ښه غوړې قصې دي مزېدارې. او د هغوی درې حالات ذکر دي په دې آیت کې. اشترا د لهو الحدیث، دا بېهوده خبرې اغستل، او اشترا نه مراد خوښول او غوره کول دي. اشترا یې ذکر که اشاره ده چې په دې باندې خپل مال هم قرباني، دې بېهوده لغویاتو بکواساتو باندې خپل مال هم قربانوي. لهو الحدیث کې اضافت په معنا د من پټ سره دی، من لهو الحدیث، یا اضافت بیانیه دی. دا لهو الحدیث بے فائدہ خبری، بیہودہ بے فائدہ لغو خبری. نو دا قرآن یو لفظ چې دی که نه هغه د حکمتونو نه ډک دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی لهو الحدیث هو الغنا و اشباهه، هغه دا گانا بجانا او د دې په شانته نور سیزونه دي، دا لهو الحدیث دی. او حضرت حسن رحمت الله علیه فرمائی کلو، او دا ډیره ښایسته معنی ده، کل ما شغلک من عبادت الله و ذکره من الثمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها.
لهو الحدیث وی حضرت حسن فرمائی کل ما شغلک چې تعالی مشغول کی عن عبادت الله دی الله دی عبادت نه دی واړی بل لانجه کی او دی الله د ذکر نه او د قران دی تلاوت نه او قران ته د کیناستو نه او د قران د از د کولو نه تعالی غافل کی او بل طرف ته واړی لکه څنګه لکه قصې شلې کہانیانی او دارنګي گپ شپ شو خنداګانی او دارنګي نور خرافات شله او غانا بجانا وغیرہ شله او دا محفل د سرود دا منعقد کول شل ونحوها کی اشاره. امام ضحاک فرمائی ان لهو الحدیث الشرک، لهو الحدیث نه مراد شرک دی. دا ټول خبرې چې دي دا روح المانی کړي دي. او فتوا دا ان الغنا حرام، دا گانا بجانا آلات له لعب او دا سندرے مندرے دا حرام دی فی جمیع الادیان په ټولو دینونو کې. یو دین کې هم داسې نشته دی چې د دې اجازت ورکړی وي، دا په ټولو دینونو کې حرام دی. قرطبی لیکلی دی چې دلته کې صوفیا هم سلانجه لګولي که نه، دا خلک جمع کړي هغه دوپړی موپړی ایښي او د هغې چار چاپېره ناست دي، ځان نه بزرګان جوړ کړي که نه، دا یو غرب خیجي او دا درځوي دا شی او دوه درې ناست دي ویښته یې غټ غټ ساتلي، هغوی قوالیانې کوي. نو قرطبي لیکلی دي د داسې خلکو په باره کې فاما مبتدعته الصوفية اليوم من الأدمان على سماع المغاني بالآلات المضربة من الشبابات والزار والمغازف والأوتار فحرام. یعنی دا آلات له لعب، دا باجی، دا دوپړی، دا سیزونه جمع کول او بیا دی باندې هغوی چې دا کوم نعتونه او کوم نظمونه او غزلې وایي، اگر چې هغې کې د الله رب العزت تعریف وي، اگر چې هغې کې د پیغمبر تعریف وي، لیکن دا حرام دی وي. بلکې تعریف ته الله کوي او په ډول ډمامو باندې کوي، د کفر خطره ده، کافر کېدو خطره ده. تعریف ته پیغمبر کوي او په ډولونو سره کوي، د کافر کېدو خطره ده. دا د مذاق جوړی لګیا دی. تاسو خیال کړی دی که نه اکثر خلک بیا ګډېږي هم ورسره، دا لوی لوی پټکي تړلي ګډېږي، سترګې شرمېږي نه چې یاره دا موږ څه کوو. دا قرطبي لیکل دي. نو دا ومن الناس دا مخکې محسنین ذکر وکړه، دا د هغې په مقابلې کې د معاندینو ذکر دی. ومن الناس بعض دا خلقنا مناغدی دا سری اشتری چی اخلی دی بای لهو الحدیث بے فائدہ خبری. نو دا زمونږ دا کاتی ماتی پکې ټول شامل دي. دا فیسبوک او دارنګي یوټیوب او دارنګي ګوګل، دا ټول پکې شامل دي چې کل ما شغلک عن عبادت الله، تعالی دې الله رب العزت دې بندګۍ نه مشغولي، نو بس دا پکې شامل دي. د الله ذکر نه، د قرآن نه دی اړي، د الله د عبادت نه او بندګۍ نه دی اړي، دې طرف ته دا پکې دي. ومن الناس بعض د خلقنا مناغد یشتری داسې دي چې یشتری چې اخلي اشترای وي، یعنی معلوم قربانی دنیا شی روپۍ خرچه کوي، څو منې دي اغسته دا شی وي ما خو ډېر زبردست 80,000 روپۍ معلوم قربانی دی آلات له لعب باندې معلوم قربانی. لیضل عن سبیل الله،
دا د پاره د دې چې واړی خلق د لارې د الله نه په خپل خاصه اوړي دي خو نور خلق له واړی راځي و تاسو ته قصې وکړي راځي لا لګ ډرامه وګورو راځي دا فلم وګورو ټول سرونه یو ځای کړي ليضل عن سبيل الله چې گمراه کی د الله د لارې نه بغیر علم بغیر د ثبوت نه بغیر د علم نه نو معلومیږي دا سه دا حرکتونه چې څوک کوي دا جاهلان دي دا قرآن حواله سره پته لګي دا جاهلان دي که مولا کوي نو دا هم جاهل دی که مفتی صاحب کوي نو دی هم جاهل دی که قاری صاحب کوي دی هم جاهل دی دا قرآن ویل دی دا لیضل عن سبیل الله بغیر علم بغیر د علمنا یعنی بغیر د دلیلنا ويتخذها هزوا ګرځوي هغې لره ټوکې دا بغیر علم کې اشاره ده چې هر ضال مضل دا جاهل وي هزون د دې نه مراد دا دی چې سپک او بے مقصده ګڼي قرآن لا داسې خوشې خبرې دي سړی او دا سبب وګرځي د پاره د مسخرو کولو دی چې کله بے مقصده وګڼي قرآن لا نو بیا ورسره مسخرې جوړوي او ټوکې جوړوي نو د دې وجه نه هزون ټوکو ته هم وایي ويتخذ ګرځوي هغې لا یعنې د قرآن لا هزون ټوکې اولئک لهم عذاب مهین دغه کسان دي دوی لره عذاب دی ذلیلونکې عذاب دی داسې چې دوی له به سپک کي ذلیله به کي د تیر شوي آیت کې عذاب مهین دی آیت کې عذاب مهین ذکر که او ورپسې آیت کې عذاب علیم دی دی پسې ورپس بل آیت چې دی هغې کې عذاب علیم دی وجه دا ده چې اول آیت کې دغه عذاب مهین والے کې عملونه ذکر کړي دي په هغې کې اهانت د کتاب الله دی بېزتي د کتاب الله ده د طرف د داسې ظالمانو کافرانو نه نو سزا یې هم په عذاب مهین سره مناسب دی او اهانت د کتاب الله دی د طرف د دې کافرانو نه نو سزا یې عذاب مهین دی دا د هغوی سره جوړ سزا ده دا عذاب چې دی که نه دا مناسب دی دوی لپاره دویم آیت کې داسې صفات ذکر کړي دي چې زړه د مؤمن لره درد ورکوي مؤمن ورباندې درمن کېږي خفه کېږي نو هغې سره مناسب درد والا عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا کوم وخت چې ولوستی شي په دې باندې آیتونه زمونږه والله مستکبران وګرځي لوی کوونکی کأن لم يسمعها لکه چې دې نوي اورېدلي دا آیتونه داسې نخره داسې تکبر اختیار کی مخ واړی لکه دې چې دا قرآن آیتونه اورېدلي ني کأن فی اذنیه وقرا لکه د دې په غوږونو کې درونوالی دی کوڼوالی دی فبشره بعذاب علیم نو ته زیری ورکا دوی لره په عذاب دردناک سره زیری ورکا دا هم سپکوي الله پاک والا کنی زیری خوشحالو کی وي عذابونو کې زیری نی خدا غمجنۍ والا چې هغه دی دردناک عذاب ذکر وکړو چې دې سره زیری والا ورکا خوشخبری ورته واوره چې یاره تاسو له به دردناک عذاب کړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دی کی اور پسې دوړو آیتونو کې بشارت ذکر ده خوشخبری ذکر ده دا اول جماعت لپاره هغه محسنین چې کوم مخکې ذکر شي جنات النعیم دا لفظونه دوړې جمع دي او اضافت بیانیه ده په دې کې فائدہ دا ده چې جنتونه ټول نعمتونه دي بے نعمته وخت او ځای پکې بالکل نشته دي جنت هر څه نعمت دي د جنت وخت هم نعمت دی د جنت ځای هم نعمت دی هر ځای ته چې ته مخکې کېږي نعمت ہی نعمت دی بے نعمت وقت او بے نعمت ځای پکې لهم جنات النعیم دوی لرا د نعمتونو خالدین فیها بیا همیشه به وي دوی په هغې کې
دا بل نعمت دی، ټول نه غټ نعمت خدا دی چې خوشحالي زی ولا ورکا او همیشه د پاره ورکا. ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې د پردي کتاب کې هغه زمونږ استاد به پردي کتاب کې سړي له سبق هم ناراضي وي. نو چې اوس جنت سړی مالک نه جوړیږي، ازو جنت ته لاړ شه او پره کار دی، نو داسې جنت باندې څوک څه کوي؟ لوی محل چاته حواله کا، خو هغې ته وایه چې یو هفته نه وروستو به زه دله وباسم یا میاشت نه وروستو به کډه اوچتای دلته نه، نو هغه به سړی دا بل مصیبت دی، دا جمپړه یې ښه ده دې محل نه. نو خالدین فیها همیشه به وي دوی په هغې کې. وعد الله حقا دا وعده کړې د الله پاک یقیني، دا حق وعده دا یقیني وعده دا دی کې هېڅ شک هم نشته دی خلکو. وهو العزیز الحکیم، او خاص الله رب العزت زورور او حکمتونو والا دی. وعد الله حقا دا حقا زیادت د تاکید دپاره یې راوړ دی چې دا خبره ښه کلکه شي، ښه مضبوطه شي. او دا بله جمله یې ذکر کړې ده چې په اصل کې احقه حقا دی. وعد الله وعدا دا یوه جمله ده، احقه حقا دا بله جمله ده. وهو العزیز الحکیم، او هغه زبردست دی او حکمتونو والا دی. اوس اول دلیل عقلی راوړي په مسله د توحید باندې، او په دې کې شپږ عظیم نعمتونو ذکر دی، شپږ لویو نعمتونو ذکر دی چې هغه نعمتونو دلالت کوي چې الله رب العزت العزیز الحکیم دی. نو دا ربط هم دی هغه آیت سره. شپږ دلیلونه ذکر، شپږ نعمتونه ذکر کوي، عظیم نعمتونه، او دا شپږو نعمتونو نه پته لګي چې الله رب العزت عزیز الحکیم دی. دا ربط و مناسبت شو. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پیدا کړی دی الله رب العزت اسمانونه بغیر عمد، بغیر دستونو نه. هیڅ ستن لاندې نشته دی، بغیر دستن نه قائم کړ دی. ترون واغیلا والقا فی الارض، اچولی دی پزمکه کی رواسیا پاخ غرونا. ولی ان تمید بکم لئلا تمید بکم، چې تاسو له وانړی چرته. دا چې پیدا کړی و که نه، دا د دې اوس د سیاست دانان چې دي که نه، دا ساینسدانان چې دي که نه، د دوی د خبرې له د دې خبرې لکلکۍ وي. قرآن پاکه ساینس وایي چې دا قرآن دا ځمکه په سیسیز باندې نه ده، ګورې دا میز کې ده، دا خلا کې ده، او دا یو سیاره ده لکه څنګه چې نورې سیارې دي. نو دا خوځېده ځکه که دا سیسیز منې وی نو څه له خوځېدله، او دا یې چې تاسو له وانړئ په بل طرف باندې. لازمي خبره ده چې دا چې یو غاړ ته او بلې غاړ ته راوړېدله، نو دا زموږ دا کورونه به تلې کت بل څه ځای کې به پراته وو. نو دا اوس د هغوی خپله د هغوی نظریه چې دی، نو هغوی چې دې کې کشش دی، کشش ثقل دی. دا کشش ثقل هر څه چې وي، لیکن د دې ځمکې دا برقرار کېدل چې دی، دا د غرونو دی وجې نه دی، دا بیلنس یې والا برابر کړ دی. دا لوی لوی پاخه پاخه غرونه چې دي، دا یې ورباندې کېښلل. والقا فی الارض، اچولی دی په ځمکه کې رواسیا پاخه غرونه، ان تمید بکم لئلا تمید بکم، چې ونو خوځېږي په تاسو باندې. وبث فیها من کل دابه، او خوار کړي دي په دې کې هر قسمه زنده سر. وانزلنا، او راکوز کړي دي من السماء، دا برنا د اسمان نه مان اوبه راکوزوي راوروي، من السماء د اسمان نه یعنی بر طرف نه مان اوبه. فانبتنا، نو زرغون کړل منګه فیها په دې اوبو سره، فیها په هغې کې دې ځمکې کې، من کل زوج کریم،
هر قسمه بوټي فائدہ مند، کریم معنا فائدو والا فائدہ مند بوټي تاسو لره راکړه. دا قسمه قسم میوه او پھل او دارنګ غلې او داس سيزونه چې تا اخلي دا ټول فائدہ مند وي کنه. زوج قسمونه د بوټو او ونو، او هر کله چې اکثر بوټي د یو بل سره مشابهت لري د دې وجه نه زوج ورته وي. کریم د کرامت نه دی، د هغې فائدې دي مراد دي، خوراک او د هغې استعمال. اوس ورپسې آیت کې دا تفرید په مخ کې دلیل باندې، دا مخ کې دلیل ذکر که نو اوس هغې باندې تفریح کوي او رد دی په مشرکانو باندې چې ستاسو معبودان داسې کولی شي، دا الله چې کوم کار کړ دی دا ستاسو معبودان کولی شي. تاسو چې چا دا الله سره شریکان ګڼئ او تاسو چې چاله د الوهیت مرتبه ورکوئ هغوی کې دومره تړ شته دی چې داسې وکړي، دومره زور شته هغوی کې. هذا خلق الله، دا پیدایش دا الله دی. نو فارونی نو خی ماتا ماذا خلق الذین من دونی، هغه ماته وښیه چې پیدا کړي دي هغه کسانو چې سوا د الله نه دي، یعنی هغه شریکان ستاسو. یعنی ماذا خلق الذین من دونه اتخذتموهم شرکا، چې تاسو هغه شریکان جوړ کړي دي الله رب العزت سبحانه وتعالی سره فی العبادت، په عبادت کې حتی استحقوا به المعبودیه، چې هغه تاسو مستحق وګرځول د معبودیت چې دا معبودان دي وای. نو هغه څه شی جوړ کړ دی الله خدا درانه درانه کارونه وکړل او دا قسمه قسم کارونه کوي، هغه دا ستاسو والو چل کړی دی. دا مخکې سوره حج آخری کې هم الله رب العزت دقه سي آیت ذکر کړی دی. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے خلکو تاسو ته یو مثال بیانېږي واورئ. وای ان الذين تدعون من دون الله، بشک هغه خلق چې هغوی را مدد شي وایي الله نه ما سوا نورو ته، نو هغه چاته چې وایي را مدد شه لن یخلقوا ذبابا، هغوی خو یو مچ نشي پیدا کولی او مچ پیدا کول سکے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، هغه مچ که چېرې څه شی وتښتی د دوی نه نو واپس کول هم نشي ورنه. داسې څوک دی چې مچ دونه څه شی واخلي او دی بیا هغې نه واپس کړي؟ نه جي موږ هسې نه واپس کوو، نو ته واپس کولی نشي هغې نه، مچ ته څوک واپس کولی شي بیا؟ نو ضعف الطالب والمطلوب، دا طالب هم کمزور دی او مطلوب هم کمزور دی، دا عابد هم کمزور دی او معبود هم کمزور دی. نو هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونی، دا پیدایش دا الله دی. نو خی ماتا ماذا خلق الذین من دونی، هغه چې سدی شرکا هغوی څه شی پیدا کړی دی من دونه ما سوا دی الله نه. بل الظالمون بل المشرکون، بلکې دا مشرکان چې دي فی ضلال مبین، په گمراهۍ ښکاره کې دي، ښکاره گمراهۍ کې پراته دي. هیڅ ثبوت ورڅخه نشته دی، هیڅ دلیل ورڅخه نشته دی، هیڅ جواب ورڅخه نشته دی، لیکن بس کوي. نو دا خلک چې دا ټوټکې شروع کړي کنه دا وی ټول بې ثبوته بې دلیله. زموږ یو مولانا صاحب وکنه دا بدعتونو دپاره هم څه دلیل نه وي، لکه څنګه چې شرک دپاره دلیل نشته دی. یو سړی د کور نه وځي نو خلک وایي چې اوس دا کټوی ورپسې مه وینځئ. ولې؟ وي دا ښه نه وي. چا وي ښه نه وي؟ بس هسې ښه نه وي. نو کوم ځای کې دي؟ چا لیکلي دي؟ چا ویلی دي چې دا ښه نه وي؟ نه بس هسې ښه نه وي. دا ځای هم مجارو کوئ. وی ولې مجارو کوئ؟ وی ښه نه وي. اچھا تپوس کوئ ولې ښه نه؟ بس ښه نه نو
دا د مشرک دا دلیل دی ښه خنی وي زمونږ مشرانو ویل دي چې خنی نو وجدنا آباءنا موږ خپل مشران داسې دی باندې کتلی دي وي دا ثبوت دی دا دلیل دی بدعتي سړي څخه هم دلیل نی مشرک څخه هم دلیل نی او یو بل سړی هم د رسمي څخه هم دلیل نی ښه دا رسمونه چې څوک کوي دې څخه هم ثبوت مبوت نی اسې وي ښي وي الله دې عمل کول توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر إله العالمين سچ مونږ واورېدل یا الله عمل کولو توفیق راکړي یا الله زموږ سمجھ قرآن باندې راولې یا الله قرآن سره زموږ شوق او تعلق پیدا کړي یا الله قرآن علم عام کی په دنیا کې یا الله زموږ په کورونو کې قرآن علم راولي زموږ محلې کې قرآن علم راولي زموږ په علاقې کې زموږ په ملک کې ټولې دنیا کې ټول جهان کې قرآن علم قرآن قانون قرآن احکام خواره کې خدای پاکه یا الله موږ ټول له قرآن مطابق عمل کولو همت او توفیق راکړي خدای پاکه او بیا په دې باندې موږ له استقامت هم نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد